أنفسكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. سورة الحج آیت نمبر 4-5. الله دې مخکنی آیتونو کې الله جل جلاله د وحدانیت باره کې ذکر وشو چې بعض کسان د الله په ذات کې بحث کوي او علم ورسره نه، پوه ورسره نه. چا سره چې پوه نه نو هغه بحث کول د هغه ګمراهي ده. څوک په یو خبره باندې په یو کار باندې نه پوهېږي او هغې کې ګوتې وهي، د هغې نتیجه څه شي؟ هلاکت. یو سړی ډاکټر نه دی، په مریض کې ګوتې وهي، ډاکټرۍ په کار کې ګوتې وهي، مریض له په زیاده صحت نقصان ورکړي. انجینیر نه دی، په آبادي کې ګوتې وهي، نو په ځای د ښه والي به آبادۍ خراب شي. دغه شان یو سړي ته د دین معلومات نشته، دی په هغې کې ګوتې وهي. د دې ګوتو وهلو اجازت مسلمان ته نشته تر څو پورې چې تا سره علم دی. او بې علمه سړی شیطان ته ګمراه کول ویلي دي، اسانه ګمراه کوي. بعضې وخت کې لږ معلومات په دې کې نشه پیدا کړي چې زه خو پوه یم، لږ غوندې معلومات ورته خبرې باره کې وشي، د یو مسلې باره کې یا د دین باره کې ورته لږ پوه راشي. هغه په پوه دته شیطان داسې ښکاره کړي چې دا نور خلک نه پوهېږي یا ته پوهېږي، بس تا ته پوه شته، ته پوه یې، او د هغې د لاسه دی هلاک شي، خراب شي. هم د دې وجه نه کوم چې دغه بحث مباحثه کوي، نو الله پاک وایي چې دی د شیطان پسې روان دی. ویتبع کل شیطان مرید، د شیطان پسې روان دی. او څوک چې په شیطان پسې روان دی نو شیطان یې ګمراه کوي او د دوزخ لار ورته برابروي. شیطان د چا دوست نه دی چې هغه ته سیده لار وښیي، نیغه لار ورته وښیي. شیطان کار دا دی چې هغه خطا لار ښیي. تاسو هغه قصه اورېدلې ده، یو سړي شیطان نه تپوس وکړ چې زه شیطان جوړېدل غواړم، ما ته څه داسې چل وښیه. شیطان سره ملاقات وشو نو تپوس یې وکړو چې ما ته څه داسې چل وښیه چې په هغې سره زه شیطان شم. شیطان نو تا ته د دې خبرې څه ضرورت راغی؟ هغوی بس زما شوق دی چې زما نه شیطان جوړ شوی، بس ما ته داسې چل وښیه. شیطان مې هغه خو آسان کار دی، صرف 2 کارونه کوه بس ته شیطان یې، غونډ من شیطان یې. څو کارونه کوه؟
دوه کارونه ویجی زر ووایه چې دوه کارونه هر څومره سخت دي خو ماته یو ښایه هغه ورته وایي چې یو په مانځه کې سستي کوه څه چل کوه مانځه کې سستي کوه لکه چې مانځه کې سستي سړی شیطان کوي نو مونږ نه کول به څه شي وایي تاسو ته خبره مونږ نه کول خو شیطان نوم پاپله واوښته داسې ورته نه وي چې مونږ مه کوه مانځه کې سستي ستا د شیطان کېدو دپاره پوره ده په مانځه کې سستي کوه وشو که وشو که په وخت وشو که بې وخته وشو که زر وشو که لیټ وشو او دویم کار دا کوه چې قسمونه ډېر خورا قسمونه بس ته به شیطان الله دې موږ تاسو د دې ډول خبرو نه وساتي مونږ پابندي کوو که نه کوو څوک دی چې پنځه وخته مونږ د امامتۍ سره کوي پنځه واړه مونځونه د جنې سره کوي تبلیغیان لاس موجود وي جزاکم الله جزاکم د سهار مونځ پابندي وکړو زمونږ د لاس نه اوچتول دا د ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن د لاسه نه دی بلکې د څه شي د لاسه دی سهار د لاسه نو کوشش وکړو په دې خبر باندې چې الله دې موږ کې دا خاصه مانځه د سستۍ ده مانځه د سستي دی الله دې زموږ ستاسو نه وباسي ما تاسو ته عرض کړو سړی چې په دې اراده باندې پروت دی هر ورځ د هغه سهار مونځ پاتې دا په قصد دی که په غلطۍ دی د دې اراده داسې ده که نه چې سړی د مانځه اراده کوي مانځه اراده خو یو ځل چېرته په غلطۍ پاتې شو د لمونځه پوهېږئ تاسو دوه ورځې پاتې شو نو چې سړي عادت دا دی چې هغه د سهار مونځ نه کوي نو دې ته څه شی وایي دا پوهېږئ تاسو او په قصد د مانځه د پرېښودو چې کوم وعید دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چا چې مونځ په قصد پرېښود دی کافر شو الله دې موږ په دغه وعید کې رانولي ما تاسو ته واقعه ذکر کړو علامه ذهبي رحم الله ذکر کړي په الکبائر کې بني اسرائیلو کې یو زنانه و موسی علیه السلام خواله راغله موسی علیه السلام خواله راغله او ورته د الله نبی مانه ګناه شه ده ما ته چلو چې الله به ما معاف کی کنه یا الله پاک بخون کې مهربان دی توبه وباسه حضرت ډېر زیات سخت ګناه را نشي دی څه ګناه در نشي دی نعوذ بالله زنا را نشي دی توبه وباسه معافي وغواړه الله پاک نه الله به معاف کړي وی یوازې په دې باندې بس نه دی د دې نه ورپسې هم سخت ګناه را نشي دی وی څه وی دغه زنا نه زما په ګډه باندې اولاد جوړ شوی او هغه به پیدا شو ما هغه قتل کړی دی د خپل د شرم د پټولو دپاره مې هغه څه کړی دی قتل کړی موسی علیه السلام جلالي وبو د یارې نه د غوسې نه ورپېده او دې ته فورا پاڅه زما د خوا نه لر شه داسې نه کرده د الله عذاب راشي او زه پکې تا سره غرق شم د الله پیغمبر دی پوهېږې په خبره لر شه دې نه پاڅه هغه دې نه پاڅوله وی که داسې نه ستا باندې د الله تندر راځلېږي او ما پکې ځان سره ډوب نه کړي هغه زنانه خو لاړه او الله پاک جبریل علیه السلام راولېږه چې غالبا تا دا زنانه ځکه ولېږلې چې تا ته د دې نه سخت ګنهګار نه دی معلوم جبریل تا ته د دې نه سخت ګنهګار مومي چې د الله نافرماني په زنا سره حرام ارتکاب وکړو او بیا قتل د نفس هم وکړو معصوم نفس د ګناه نه پاک انسان دې قتل کړو
بغیر څه د جرم نه د دې نه غټ ګناهګار بل دي هغه د دې نه غټ ګناهګار هغه دی چې په قصر مونږ پریدي هغه د دې نه غټ ګناهګار دی عزتمند د مانځ ډېر زیات خیال وساتو ډېر زیات عمر رضی الله تعالی عنہ د دنیوي امور د لپاره خپل عمراو ته خپل گورنرانو ته والیانو ته خبر لګي حکم لګي خطونه وته لګي او ټولو ته دا وایي چې ګوره زما په نسبت باندې په ټولو کې اهم چې هغه منځ دی منځ خپل په علاقو کې حالانکه هغه دنیوي گورنر دنیوي نظام د ټکولو لپاره کوي منځ کوي الله پاک تاسو تمام نظام برابر ساتي منځ د دین ستن دستن الله اکبر نو شیطان ورته وی چې دوه کارونه کوه ته به شیطان شي یو په مانځ کې سستی کوه مونږ مکوه یا سستی پکې کوه کاهلی پکې کوه کله کوه او کله مکوه کله په ټیم او کله بې ټیم یعنې مانځله دومره اهمیت مه ورکوه او دویم قسمونه ډېر خوره که په حق یې که په نه حق یې د دې پروا مه کوه خو قسمونه خوره هغه سړی ورته وایي چې زما ستا په مخ کې د الله سره لوز دی لوز چې زه به دا دواړه کارونه چېرته نه کوم نه به په مانځه کې سستي کوم او نه به چېرته قسم خورم شیطان ورته وایي ما له په زندګۍ کې چا داسې دوکه نه وه راکړې په ټول ژوند کې راله چا داسې دوکه نه وه راکړې خو زه هم تا ګواه کوم ستا په مخ کې دا لوز کوم د الله سره چې زه به تر قیامته بیا چاته خونه نه کوم دغه مې اخرنۍ خونه به زه هم چاته نصیحت نه کوم الله نو فانه یضل شیطان سره گمراه کوي او د دوزخ لارې ته رسي شیطان چاته د خبره کې سوچ نه دی کړی او په دې آیت کې الله جل جلاله خپل قدرت ذکر کوي د انسان د تخلیق ذکر کوي چې دا انسان د کوم مراحل نه ماته رسته پیدا کړی دی څومره سخت مراحل په د باندې راغلي دي څومره ګرانو مرحلو نه دي تیروته دي ما پیدا کړی دی په دې کې د الله قدرت او بل د انسان د تخلیق عجيبه مراحل او بل د انسان باندې احسان د الله انعام چې په څومره د الله د قدرت پورې څومره مراحل نه وته د څه څه نه وته او څومره خسته انسان ته الله پیدا کړی دی جوړ او پیدا کوونکی څوک دی الله چې زموږ عقیده په الله باندې مضبوط شي یا ایها الناس خلق ان کنتم فی ریب من البعث کچرت تاسو شک کوئ په دوباره پیدایش کې درم مقصد په دې آیت کې د انسان د تخلیق په ذکر کې مقصد دا دی چې خلق په دې خبره کې شک کوي چې د قیامت پر ورځ باندې به دوباره انسان ژوندی شي څنګه به ژوندی کېږي الله پاک وایي چې تاسو په دې شته حالت خو سوچ وکړئ که نه ته شته څنګه وي څه شی وي چې د هغې نه مې دغه ښایسته انسان جوړ کړی ولې دوباره ما ته پیدا کول ګران دي په دې کې د بعث بعد الموت اثبات دی چې دا شته پیدا کولو باندې تا چېرته سوچ کړی دی چې ته څنګه پیدا شي چې ته شته چا پیدا کړی هغه ذات به دوباره پیدا کړي که نه قل یحییها الذي انشأها اول مره هغه ذات به ژوندی کړي چې اول ځل چا پیدا کړی لکه دنیاوي اسبابو باندې هیڅ سره نظر وکړي نو اول ځل یو کار کول ګراني که دوباره کار کول ګراني اول ځل دوباره به چې اول ځل پیدا کړل نو په دویم ځل کې ولې شک کوي ځکه د کافرانو لوی اعتراض دا چې من یحیی العظام وهي رمیم دا رجیدلي او راستاړي کې به څوک ژوندي کوي فإنا خلقناكم یقینا ما پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا خاورنا پیدایش کې دوه وجې دي یو توجیه دا ده چې تاسو د تمام انسانانو ابتدا چې شي د آدم علیه السلام نه شي او آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا شي دویم هر انسان په پیدایش کې خاوره شته ځکه چې د انسان د بدن د جز نه دی جوړېږي دا کوم ګنده څاڅکی چې دی دا د انسان د رزق نه جوړېږي
او د انسان رزق چې دی هغه د خاورې نه پیدا کېږي، نو په دې کې خاوره شامل. ثم من نطفة د خاورې نه بیا شوه څاڅکی، ثم من علقة بیا شوه د وینې ټوکړه، ثم من مضغة مخلقة بیا شوه د غوښې ټوکړه پیدا شي، څه جوړه شي، وغیر مخلقه او څه نه جوړه شي، څه لا پوره جوړه شي او څه لا جوړه شي نه ده، د غوښې ټوکړه پرته ده. انسان نه دا سوچو کې دې خبره ده که نه، موږ هر یو باندې دا مرحله تېروتې ده که نه چې ټینګه وینه وده ګنده څاڅکي نه وروسته دې څه شی شو، ټینګه وینه شو، ټینګه وینه. استغفر الله. او د هغې نه وروسته بیا د غوښې یو چم، څه ځای پکې تخپا او ترلاسه څه شی پکې شته، څه ځای پکې نشته، بس یو چم دی د غوښې. الله اکبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ پاک انسان پیدا کی اول د مور په رحم کې 40 ورځې دا څاڅکي پروت دي، دا ګنده څاڅکي 40 ورځې پروت دي، بیا د دې وروسته 40 ورځې دا وینه او بیا 40 ورځې دا غوښه شي، او د غوښې نه وروسته بیا دې کې الله پاک سا واچوي، بیا په ورو ورو جوړوي. دا درې چلې چې تېرې ورځې که نه څو میاشتې شوې، 4 میاشتې شوې، ورو ورو بیا زیاتېږي، ورو ورو زیاتېږي، پیدا کېږي 40 ورځې. دې وجه نه علما فرمایي چې دې چلې ته او دې 4 میاشتو ته د انسان په تخلیق کې، د انسان په تغییر کې ډېر دخل دی، چې انسان کې تبدیلي راځي که نه، هغه مکمل تبدیلي چې راځي هغه په څو میاشتو کې راغله، 4 میاشتو کې راغله، او لږه لږه تبدیلي چې راځي هغه په څو کې راځي، چله کې راځي. الله اکبر. څلور میاشتې چې پوره شي ده بیا الله پاک یو فرشته راولېږي د ده طرف ته، او فرشتې ته وایي چې ولیکه. فرشته یې الله پاکه څه شی ولیکمه، د ده عمر ولیکه چې څومره عمر یې دی، سای پکې لا نه اچولی چې اول دا خبرې ولیکي. رزق یې ولیکه چې رزق یې څو دی په دنیا کې، دا فیصله هلته شي ده، پوهېږئ تاسو. او د ده ولیکه چې دی به نیکبخته که بدبخته وي، دا ولیکه شقي به یا به سعید. او څلورم دا ولیکه چې دی به کوم ځای کې مري. دا څلور خبرې ولیکلی شي، د هغې نه وروسته په دې کې سا واچي. اول عمر ولیکي 30 کاله، 40 کاله، 50 کاله، څوک چې مري هغه په خپل وخت مري که نه، که نه مري. تاسو نو سا وتی دی. خدای مسلمانانو چا ونه کوی لکه چې چل شي، اوس خو لا نه یم مړه دوباره لیکل کېږي. او دا چې کوم لیکل کېږي دا لوح محفوظ کې اول لیکل شي دي که نه، او دا فرشتې چې دا وروسته لیکي، او شب قدر کې چې دي د ليلة القدر کې دا د اسمان د دنیا د اسمان د فرشتو ته حواله شي، نو لیکل شي د تقدیر مخکې لیک څو ځای کې دی که نه، نه د باره کې دا ولیکي. الله اکبر. که سړی ناجوړی او ډاکټر پسې منډې وهي نو په دې نیت باندې دې نه وهي چې بچ بشي، پوهېږئ.
په دې نیت باندې وایي چې د الله طرفه حکم دی موږ سره د اسبابو استعمالولو نو د ټیم پوره دی خپل وخت مقرر وخت دی په هغه وخت باندې که دا کار یې کړی وي چې دا کار به نه وشي که نه که دی دغلته نه وتلی چې چل به شي نه به وشي دا که دا چې نه خوړه چل پیري ورته موږ وي چې پال کوه پال کوه پال کوه خو نه یې کوو نو مړ کېده به نه پوهېږئ تاسو وخت مقرر دی د مرګ د دې وجه نه دا خبره نه چې سړی به اسباب نه استعمالوي یا به پرهیز پال نه کوي د دې مخالفت نه کومه خو د مرګ نه وروسته دا خبرې دا چې دي دا د کفر خبرې دي چې که دا کار یې کړی وي چې دا کار به نه وشي که نه مړ به نه و ډېرو ته موږ مینت وکړه موټر سایکل باندې مه ګرځه مه ګرځه دومره سپیډ مه کوه خو اخري کوو شو دغه به انجام دا چې وایي که نه الله اکبر د ده پیدایش نه مخکې دا خبرې لیکلی شي دا د یوه دانه په دنیا باندې پاتې دلته الله پاک مرګ نه راولي یوه دانه رزق پاتې دی نو څو چې ده دا خوړلی نه وي هغې پورې دی نشي مړ کېدی دا فیصله ده او دا رزق دی داسې تلاش کوي ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبه اجله دا رزق انسان داسې ګوري تلاش کوي لکه څنګه چې د مرګ دی تلاش کوي لکه ته چې کوم ځای کې د مرګ نه پټېدی شي هلته به تاله مرګ راشي که نه دغه شان ته چې کوم ځای کې رزق به تاله هلته رارسي ستا رزق به تا ګوري تا به لټې هغه رزق به ته خورې هله به مرې لنبین لکم دې دپاره چې تاسو ته واضح کړم خپل قدرتونه ونقر فی الارحام بیا تاسو ایثار کو مونږه په رحمونو کې د مور په رحم کې تاسو ایثار کو ایثار ما نشاء څو چې زمونږ خوښه شي الی اجل مسمى تر یوې نیټې مقررې پورې یو نیټه مقرره نیټه د کاغذ او نه میاشتې ده اته میاشتې ده اووه میاشتې ده شپږ میاشتې ده پنځه میاشتې ده څلور ده وخت نه مخکې پیدا شي پیدا نه شي ژوندی را نه شي مړ شي نیټې ته ورسي کله پیدا کېږي الله پاک ته پته ده الله وایي ما نیټه مقرره کړله تاسو ته پته نشته کله به پیدا کېږي بیا چې هغه نیټه مقرر شي ثم نخرجکم بیا راوباسو تاسو مونږه د مور د ګېډې نه طفلا ماشوم یې په هېڅ شي نه پوهېږي طفلا ذکر اشاره دې خبرې ته کوي چې د خدای مسلمانه اوس وایي ما وکړه دا کار که دا مې نه وی کړی چې بس چې چلو خپې د اسمان ته اړم کړلي که نه چېتې په شان کوم بس چې چلو کومه نو واړه دې کډه ده د خدای مسلمانه ته د خپلې ډوډۍ درک ستا لاسونه په هغې کې طاقت نه و چې دا چې شی نیولی وي خولې ته دا چولی وي ستا خوله وه په هغې کې طاقت نه و چې شی دې جویلی وي غوښه دې خوړلی وي خوړی دې شوه بسکټ دې نه شو خوړی ستا سترګې وي هغې لږ ځای پورې لرې لیدل نه شو کولی خپله مور او پردی ښځه دا دې نه شو پېژندی پلار دې او پردی سړی دې نه پېژندی غوږونه وو په هغې کې د خبرو د اورېدو د پوهېدو طاقت نه و دماغ دیو په هغې کې سوچ طاقت نه و زړه دیو په هغې کې بدن کې د عقل نه و په خپو کې د تلو طاقت نه و په ژبه کې د وینا طاقت نه وسته یو بوټی پرته وي یو چل دله راته صرف د ژړا دغه یو واو که نه بس او دا داسې زبردست چل دی که نه الله دې دا چل زموږ تاسو نه هیر نه کړي دا هغه چل دی چې په دې باندې الله پاک تر مرګه پورې انسان له هر څه ورکوي دې ماشوم تمام تاسو ضرورتونه خپل په دې ژړا پوره کړي که نه یې پوره کړي په دې وړوکوالي باندې که دی وږی بیا جاړي که دی ناجوړی بیا جاړي که ده ته څه قسم تکلیف وي که ده باندې ګرمي راغلي که دی لوني څه تکلیف وي نو دی بل څه ویلی شي بغیر د ژړا نه که په ګېډه دړی که په سر دړی او که تمه وي خو دغه یو ژړا ده او دې ژړا د وجې نه د مور پلار هغه مختلف قسم یا به مرض معلوم کړي هغه مسئله معلومه کړي هغه حل کړي که مسئله معلومه نه کړي نو ډاکټر لی بوځئ دم درود ورنه کړي بل څه چلو تمام تر د ګېډې چې څه ضرورت د دو هغه ټول په دې ژړا باندې پوره شوی دی دا چیز دی الله زموږ نه هېر نه کړي تر قیامته پورې چا دا چیز خپل که الله جل جلاله د هغه تمام ضرورتونه پوره کوي
دغه یو جړه ده هغه به نه راشي کنه به وې زه کوم چې زه کوم جو الله وی کوا چې کولای شي ما خو په اسانه بدل درکم لکم ماشوم چې څنګه وي هیڅ ضرورت نه خپل خبر نه وي خو صرف و امر کو او چل بو ارڅ به حاضرو زمکه اسمان تا پسې انسانان ستا تابع کړي غټ سړی بو ټول شپه بو ستا د لاس ته به معمولی جوړل هغه به خوب نه ورته هغه مې زړه مې مسخر کړی دی لپاره چې دی جاړي مور دی وا دا به نه وي چې دی جاړي کوي خپل کار دی کوي داسې وایي مور نه چې دی جاړي هغه ورسره دغه ناست دی شپه ورسره دغه ورو دغه شان ولې دا مخلوقات زما تابع نه دي زمکه اسمان ستا تابع کوم کته چې ته جړه خپل کړه الله دې موږ تاسو د خپل الله په مخ کې جوړېدونکي جوړ کړي دا بهترین صفت ده دا اولنه دنیا ته راتلونکي اولنه صفت چې د انسان سره کوم ده د ضرورت پوره کېدو لپاره هغه جړه ده او د دې وجن دا ده چې الله پاک دا صفت خو د کدا تا کې پاتې شو باقي خلق خپل څه کوي د پردي جړه الله ته وسیله کړی ده هغه په ځمانه خپل ضرورتونه پوره کړی دي د بل جړه تاسو یې نبی صلی الله علیه وسلم کوم خبر اورید کنه چې هغه د څاورو بچوړي د میندو نه جدا کړ هغه چې وستې خپل میندو پسې پاغه من الله رحم وکړه ماشومان دا ماشومان دا جړه الله ته وسیله کړه ماشومان د میندو نه جدا کړ هغه وږي هغه وجړو پاغه من الله رحم وکړه دیو جن چې کور کې ماشوم یا څوک جاړي کنه په دغه وخت کې دعا غواړي جړه په دوران کې خصوصا د الله رحم وريږي په دغه قسم او دا خصوصا د قبل دو وخت کسړې په خپل اگر کسړې د الله د یری نه جاړي بل وجه ولې نه خو جړه اسد الله خو خدا پويګه تاسو وناګان نه خزا چې باسي کنه وناګان هغه من خدای الله لعنت ده چې کوم په مرګونه کې چل کې چې بس بلم جړې ځانم جالي یو نه تاویږي بل نه تاویږي کنه دا جړه وناګان صفاتونه کوله هغه چې تاسو هغه چې تاسو دا نه په اوخ کو سره جړه دا خو څه ده دا الله رحمت ده رحمت خصوصا د غم په وخت کې اکثر خلکو له جړه ورځي کنه ورځي الکه خپل د سړي فاصله جړه ولا ورځي کنه ورځي دا ټیم د دعاګانو ټیم دی دا ټیم کې خپل ضرورتونه غواړي الله دا جړه ماحول دی د خدای مسلمان دې ټیم کې الله پاک رحمت په جوش کې راغلی دی څه وایي چې غواړي هغه موږ په څه خراب پاره کې د مانځ فکر نه کوي مړې شه دی هغه مړې زمونږ د مانځ چې چلو کې مونږ زمونږ نه خراب شو ځکه مړې شه خدای مسلمان په مړی کې تاسو الله نه دی نو په تاسو څه سخت راځي چې پاره کې په تاسو الله یادي نو خصوصا جړه راته ثم نخرجكم طفلا بمرويسته تاسو ماشومان لکه ماشوم دي ثم لتبلغوا اشدكم بچورسه تاسو خپل ځوانه تا څنګه سان پکې د شي چې هغه پکې ځوانه ته ورسې مضبوط شو طاقت سینه کې طاقت راغی مټ کې طاقت راغی زور راغی غلبه راغی زېما ومنكم من يتوفى باجبك ملكم منكم دتا ومنكم باج من سوشو يتوفى چملشي باجبك ځانه نه مخ کې ملشي باجبك په ځانه کې ملشي باجبك لږ راسته ملشي ځکه ټایمونه خو لیکل شي دي پوره شي ملشي ومنكم بعض پتاسو کې مناعت څوک دي يرد چې واپس کړی شي لا ارذل العمر امسپک عمر تا رجل عمر تا سپک عمر تا کمزوري عمر تا بعض پکې د شي لکای لا يعلم چې بیان پويږي من بعد علم سره د علم نشي ان بيچي لکه د هر شي معلومات ورته اوس بيچي نه پويږي ارته تیر شي اسی کني لکه بعض وخت کې خپل واړو نه پیژنې خپل کډه نه پیژنې بعض وخت کې ته وایې لکه ته ماهر استاد ماته د سکول کې به استاد او مسلې به حل کولې کنه اوس ماته دا یو سوال به ساده نه پیږم کوی ته نه چلی اوس مانه شي الله اکبر سره د علم نه چې علم ورسره واپس هیڅ شي نشو هغه لاسونو طاقت زور اوس نشته پیاله ترته وي هغه د دماغ طاقت لوی به سوچونه وکول هغه د زړه غزور اوس لوی بشه ده نشته سترګو کې نظر اوسه نشته
وګونه اورېده لاړ په خبره پوهېده اوسه خبره ورته کنه پوه په څوک کې په نیمه ګنټه کې خو هغه د خبره باندې نه پوهېږي که نه چې جامې وباسه څه چلو کا لکه چې بابا ته وایي که نه چې بابا جامې وباسه دا خرې شي دي وینځو که نه خدای پاک نو بیا مسله دې جوړه کړه اوس په دې باندې څنګه پوه کړي چې چل دی ها ته څه وایې بیا پوه کړي په لوی خوارو باندې په دې خبره پوه شي چې 5 ساعت کې پې ولګي چې جامې وباسه هغه پوه شي چې ولې وباسم نه وباسم جامې داسې نو هغه وایي داسې قامني شي دي خرې شي دي داسې چې ورته وباسي نو چې 5 ساعت کې هغه پوه شي نو بیا نیمه ګنټه په جامو ویستو لګي که نه پوهېږې که نه اسانه باندې وباسي که نه وی بیا د ښه په استقامت دا نه یو چې راسم دې دې کېږي بل لاختې دې دې کېږي خدای څه زمونږ ملګری استاد هغه قصه کوله زمونږ ملګری چې هغه وی دی بهر دا چپل نه پراته دیره دا جومات دی خلک باندې جومات کې دي یا دنده کمره کې دي بهر چپل پراته دي ما ته د چپلو نه پته لګي چې دنده څو بوډاګان دي څو ځوانان دي یا هلکان دي دې چپلو نه ما ته پته لګي تاسو ته پته لګي نه لګي هغې ما ته دا پته لګي وي څه شي نه پته لګي هغې ته وګوره د ځوان چپل به کر ور پراته وي یو چپل دلته پروت بل هغه څه کې او د بوډا چپل به ښایسته ښکلي په ترتیب باندې پراته وي مخ برابر کوم چې نیغ پراته وي پوه شي چې دا مشر سړی دی چې کوم ګډوډ پراته یو چپل دې کې ویسته بلې هغه څه کې ویسته که په رامنډه را روان وي دا هلک دی الله اکبر ومنکم بعض پتاسو کی یتوفا ملشی ومنکم من یرد الى ارذل العمر بعض پتاسو کی هغه څوک دي چې واپس شي هغه کمزوري عمر ته چې بیا نه پوهېږي سره د علم نه په هېڅ شي باندې یا ایها الناس خلق ان کنتم فی ریب که چېرته تاسو په شک کې من البعث د قیامت د ورځې نه د دوباره پاڅېدلو نه فإنا خلقناكم من تراب یقینا ما پیدا کړی تاسو د خاورې نه ثم من نطفة بیا د څاڅکي نه ثم من علقة بیا د وینې نه ثم من مضغة بیا د غوښې د ټوکړې نه مخلقة چې څه جوړه شي او غیر مخلقه او څه لا نه جوړه شي لنبین لکم چې واضح کم تاسو ته خپل دلایل د قدرت ونقر فی الارحام بیا مونږ یې سارو په رحمونو کې ما نشاء تر څو چې زمونږ خوښه شي الی اجل مسمى تر یوې نیټې مقررې پورې ثم نخرجکم طفلا بیا مې راویستی تاسو راوباسم تاسو طفلا ماشومان ثم لتبلغوا اشدکم بیا چې تاسو ورسئ ځان خپلې ته ومنکم من یتوفا بعضې پکې مړه شي ومنکم من یرد بعضې پکې هغه دي چې واپس شي الی ارذل العمر هغه کمزوري عمر ته لکۍ لا یعلم چې نه پوهېږي بیا من بعد علم سره د علم نه شیئا په هېڅ شي دا رکوع که ده یا ایها الناس خلق ان کنتم فی ریب که چېرته تاسو په شک کې من البعث د دوباره پیدایش نه فانا خلقناکم یقینا ما پیدا کړی تاسو من تراب د خاورې نه ثم من نطفة بیا د څاڅکي نه ثم من علقة بیا د وینې نه ثم من مضغة بیا د غوښې د ټوکړې نه مخلقة چې څه جوړه شوې وه